کتونکو سلامونه امید ساتم چې ټیک ټاک به یو خو دغه ملګري دغه ټیک ټاک د سره لایک کې کراچۍ نه روان یو نو د خلکو د سهولت دپاره ښه ګاډي چې سیږو نو موږ وایو چېرې هغه د خپلو کتونکو ته متعارف کړو نصیر احمد اډه چې کومه ده کراچۍ کې په سورابوټ کې نصیر احمد او پته نه چې یاره دوی ورسره دا یوټانګ بس سروس لیکي یوټانګ څه مطلب دی دې تپوس به کوم د وختي دې ته سوچ کې خو بهرحال دا باجوړ ته دا ګاډي چلیږي زبردست ګاډي نوې راغلي دي او 2024 ماډل داسې مې کته ډېر ښکلې ګاډي دی دا دی استاد چې دلته کې ناست دی استاد څنګه یې ښې خیر دی برابر څه نوم دی استاد زما نوم عبدالحکیم عبدالحکیم چېرته چلیږي دا یاره د کراچۍ نه جندول ته نصیر احمد کوچ دی کراچۍ نه جندول نه دیره بشت ته چلیږي بیا باجوړ ته بیا باجوړ ته بشت اخرش ته ټیمونه ستاسو څه دي ټیمونه یاره دې ځای نه مونږ وځو تقریبا 9 بجې وځو هلته کې پوج د مانځه وخت سار مانځه وخت رسو سار مانځه له باجوړ ته رسي او که سہولت ګاډي د ښایسته ګاډي د خلکو لره راوړو وایو د سہولت لپاره د هند شکر ادا کوي زموږ باجوړ کې خلک شته چې داسې ګاډي موږ له واخیسته موږ سیدي فلوټینګ برابر چلیږي یو ټایم خانف کې پرېږده یو چکر ستاسو نوم دی زما جاوید جاوید تاسو چې ګاډي کې کوم کوم سفرونه کړي دي بس دا نوې ګاډي د خیر سره 2024 دا نوې راورسېده نصیر احمد په نوم باندې چلیږي او د کراچۍ نه باجوړ ته او باجوړ کراچۍ د سهولتونه په دې ګاډي کې سهولتونه هم چې یو ټیم کاناډا پکې اکثر موږ دې بعضې ګاډو ته خو چارجر پکې دی نجیبه دا چې خپل چارجر سیستم پکې شته بوتلې پکې ملاويږي اوبه به یخي او ګاډه مې راوسته چې وای فای سیستم پکې دی امکانه پکې پریدا وای فای په ټیم باندې موږ هوټل ولا دا و چې تاسو سره له خپل سره گزاره کوي نو هغه سره بس بس به ویني صحیح ده خیر یو ټیم پکې پریدا او دا اخلاق چې کوم دي دا موبایل بند کې هر چا موبایل روان دي نه زموږ سبا نمبر نشته الله برابر اخلاق استعمال برداشت کو د خلکو ها وای فای پکې بس صحیح ده ځکه چې خبرې کوي یار بزنس کلاس او بزنس کلاس هغه ګاډي کې زمو داغه چې کوم دي 10000 روپے ټیکټ دي فرق څه دي په دغه کې صحیح ده صحیح بس مونږ چې دا کم ګاډي راوړو دا بس رو غردا قسم اوس راورسه تقریبا 70 کیلومتر ټیم وشو دغه دی بس صحیح ده ضرور څلور او بس موږ ګور دا ګاډه ودرو کنه اشتراک د سچ ټیم چلیږي ورګه چې هغه روزانه سرویس زموږ دغه د پاره چې کم دی سیر تر کار راغی هغه ته سمې دا وګورئ ګرانو کتونکو 2024 نوې ګاډي دا سیټونه پکې وغځوه دا بیچاره جری لګېدلی چارج دپاره سہولت دی او دې ځای کې دا ځان لګېدلی دا ځان لګېدلی هر سیټ کې چارجر دی تاسو ته لګېدلی دی دا شیبګه نشته چې استاد چارج کا موبایل چارج والا چې خپل کیبل به راخلي دا به چارج کوي د سہولت ښه ګرانو کتونکو مونږ دا غړغه چې کراچۍ نه یو ګاډي کې راتلو یو غو لکه نیغ مولې چې پکې ناست نه تاوېدې شوي نه داسې و نو بیا چارجر پسې ګرځېدو چې پکې په 7 سیټو کې په یو کې پیدا کوو په ټولو کې خو هغه 7 کې په یو کې کار کوو نو چې هغه هم ورکړو نو 16% پکې و نو هغې 10 ته راوستله ما یاره اپا کې نه پلیته ښه وه نو لکه بعضې ګاډي به شو به یې ډېره ښکلې وي خو سهولت به پکې نه وي دا څه ګورې مخې ته دغه وبس کې دلته دغه لګېدلي دا ډېرو کمو ګاډو کې به تا ته میلاوېږي ښه په ډېرو کمو ګاډو ښه سټینډ چې کوم دی هر سیټ ته لګېدلی هر سیټ ته نه ښه دې ته وګوره ګرانو کتونکي دا وګورئ دا پوره سټینډ چې کوم دی او دا کوم ځای ښه او کسر کولاو سفر کې اوس بیغه دا 24 ګاډي باجوړ به غرونه دی واړي و ډایرکټ باجوړ کې کوس کې دا نصیر احمد اډه چې کومه ده یاد ساتئ تاسو چیزې دا سه دا کولاو سټونه دي دا 24 ماډل ګاډي دي دا 24 ماډل ګاډي دی مخ ته فاصله هم شته کله سہولت لپاره زنګران نه لګي که جدا دي مخ پرسته دي برابر صحیح ګاډي کوم تاسو زه نصیر احمد ګاډي یاد ساتئ موبایل نمبر یې څه دی موبایل نمبر دی 03000 2618 65 65 څه شاته سټونو خایله سټونو څنګه دی ډېر زبردست سټونو یې دا ګوره ښه کولا سوپې لګېدلې صاحب کولا خط سراسري ښه سہولت ښه برابر یخ ګاډي مخکې وروستي فرق نو یخ ګاډي داسې یخ دی که نه دا د سخته ګرمي وي د باجوړه واګانو له رسۍ
نو په ټیم باندې اګانو کتونکو حقیقت دا دی چې زه دا ویډیو تاسو سره شریکوم د باجوړ خلکو دپاره نو تاسو نصیر احمد اډر یاد ساتئ تاسو چې نو ډېر سهولت سره ځکه چې او دا د خپل اندې غوړې زه دا ویډیو کوم نو ضروري سره شیر کړئ او مخکې کې چې خلکو ته پته ولګي نن سبا چاته معلومات ورکول دا هم یو صدقه جاریه ده ځکه چې ډېر ګاډو والا انسانان سوارلی هغه دوکه کي بار د ګاډي داسې شو وي که نه لکه زه راغلی م دا اوس چې راغلی م کراچۍ ته نو ما ته پته ولګېده که نه هغه ګاډي د بار نه دومره ښکلې و او کوم نوم یې چې هغې له ورکړو نو مونږ وایي دا هغه کمپني ده نو په هغه په یو نوم باندې درې څلور باندې شوي دا دوکه بېله ده نو چې دننه ورته ووتو نو بیا مو ټکټ کټ کړو اوبه چې د ورخه لاړ شي دا څه وایي نو بیا څه به وکړو بیا کوزېدی شو نو ډېر غټ پلاټ یې راسره کړو د هغې دپاره زه د خپلو کتونکو ته داسې دا ګاډۍ مې چې ولیدله ما چې تاسو سره شریک کړم نصیر احمد یاد ساتئ تاسو چې کله سوراب بورډ ته راځئ نو داسې ګاډۍ دی چې ډېر زبردست دی مرګره منډه په شت پکې وسایات داسې ګاډۍ چې ځان دا دغه دی دا ګاډۍ چارجر پکې دی